Bismillahirrahmanirrahim. The chemistry lecture 19 for date 13/7/2020, page number 58. نن به موږ وایو ویټامین کې ما تاسو ته ویلو فیټ سالوبل ویټامینز کې زموږ سره وو ویټامین A، ویټامین D، ویټامین E او دا زموږ سره لاست دی ویټامین K. او ویټامین K کې زموږ سره 3 ټایپس دي. یو دی فایلوکوینون. نو فایلوکوینون په کوم ځای کې وي؟ پریزنټ وي په پلانټ کې. ویټامین K کوم چې په پلانټ کې پریزنټ وي هغې ته څه وایي؟ فایلوکوینون ورته وایي. سیکنډ زموږ سره څه دی؟ میناکوینون. دا څه ته وایي؟ کوم چې ویټامین A پریزنټ وي په انیمل کې. او تھرډ نمبر ټایپ چې دی هغه دی میناډایون دی، میناکوینون دی او فایلوکوینون دی. دا 3 ټایپس دي د څه؟ ویټامین K. زموږ سره سورسز آف ویټامین K مطلب ویټامین K په څه کې وي؟ نو یو زموږ سره لیور دی څه ده چې موږ اینه وایو، بل ته زموږ سره ایګ یوک دی، بل گرین ویجیټیبل دی شنی سبزی چې وي. اوس دا څه دی؟ it is also be synthesized by useful bacteria present in the intestine. ٹھیک شو. نو په پیپر کې به تاسو ته څه راځي چې which of the following vitamins is synthesized by the intestinal bacteria. نو کوم یو دی؟ ویټامین K. ویټامین K is synthesized by the intestinal bacteria. اوس زموږ سره فنکشن آف ویټامین K څه دی؟ نو فنکشن آف ویټامین K څه دی؟ the only one acting coenzyme. دا څه دی؟ دا فنکشن کوي ایز ا coenzyme. coenzyme څه ته وایي؟ ما تاسو ته ویلو چې د انزایم 2 پارټس دي، یو دی پروټین پارټ دی، بل دی نان پروټین پارټ. نان پروټین پارټ ته کوفیکټر وایي چې کوم کوفیکټر ارګینک سبسټانس وي، مطلب پروټین وي، کاربوهایډریټ وي، لیپیډز وي، ویټامینز وي، نو هغه کوفیکټر ته بیا موږ څه وایو؟ کوانزایم. نو ویټامین A څه دی؟ کوانزایم دی. It is required for the post-transitional modification of the blood clotting factor like factor 2, 7, 9 and 10. څه مطلب شو؟ post transitional modification مطلب دا دی چې کله یو سبسټانس جوړ شي او د هغې نه بعد د هغې په سټرکچر کې یا په بانډ کې کوم چینج راځي دې ته څه وایي؟ post transitional modification. نو په څه کې دپاره ریکوایرډ دي؟ د کلاټینګ فیکټر. کلاټینګ فیکټر څه ته وایي؟ چې دا هغه سبسټانس دي کوم چې د بلډ کلاټ کېدو کې مدد ورکوي. نو کم دي؟ فیکټر 2، 7 او 9 and 10. دا زموږ سره کلاټینګ فیکټرز دي چې د دې په موډیفیکیشن کې څوک مدد ورکوي؟ ویټامین K. نو یو فنکشن یې دا شو، بل فنکشن یې څه دی؟ ایز ا کوانزایم. بل څه شی دی؟ فاسفورایلیشن پرووایډینګ انرجی. څه مطلب شو؟ فاسفورایلیشن څه ته وایي؟ چې ایډیشن آف دی دیته فاسفورایلیشن وایي او په دې کې زموږ سره څه کېږي؟ انرجی پروډیوس کېږي. نو مطلب دا چې یو انرجی پروډکشن کې مدد کوي، سیکنډ زموږ سره څه کوي؟ پوسٹ ټرانزیشنل ماډیفیکیشن آف دی کلاټینګ فیکټر کوي او تھرډ زموږ سره څه دی؟ ایز ا کوانزایم دی. اوس زموږ سره د ډیفیشنسي ډس آرډر چې کله ویټامین K کم شو نو بیا به څه کېږي؟ بیا که تاسو د فنکشن ته سوچ وکړئ نو په دې کې ویټامین K څه فنکشن دی؟ چې دا کلاټینګ فیکټر موډیفای کوي. څه مطلب شو؟ چې کم سبسټانس بلیډینګ یو ځای ډیمیج شي، نقصان ورسي یو ویسل او هغې نه بلډ ځي، بلیډینګ تی کېږي او دغه بلیډینګ منع کولو کې څوک مدد کوي؟ هغې ته کلاټینګ فیکټرز وایي. نو چې ویټامین K په باډي کې نه وي نو دا کلاټینګ فیکټرز به نه جوړېږي. چې کلاټینګ فیکټرز نه جوړېږي نو باډي نه به بلیډینګ کېږي. نو څه مطلب شو د خبرې؟ چې ویټامین K څه کوي؟ دا هیلپ کوي په کلاټینګ فیکټر کې. او چې کله ویټامین K نه نو بیا به څه کېږي؟ بیا به زموږ سره بلیډینګ کېږي. اوس دا زموږ سره اوسه پورې فیټ سالوبل ویټامین مطلب دا چې دا هغه ویټامینو کوم چې په فیټس کې حل کېږي. بل زموږ سره ټایپس دی هغې ته وایي واټر سالوبل. ما تاسو ته ویلو چې ویټامینز
په سالوبیلیټي باندې مونږ په 2 ګروپس کې ډیوایډ کوو. یو ته مونږ وایو فیټ سالوبل وایټامینز، بل ته مونږ وایو واټر سالوبل وایټامینز. نو واټر سالوبل وایټامینز کې زموږ سره څه دي؟ یو دی ویټامین سی او بل زموږ سره څه دی؟ ویټامین بی کمپلیکس. ټیک شو، ویټامین سی او ویټامین بی کمپلیکس. نو تاسو کو د دې ته وګورئ دا واټر سالوبل دي، مطلب په اوبو کې حل کیږي. نو دے آر واټر سالوبل اینڈ ایکسکریٹ ان یورین. کم سبسټانس چې په واټر کې حل کیږي آپ په باډي نه په صفه فارم کې ریمو کیږي د یورین په شکل کې. اوس زموږ سره ویټامین سی سره اسکاربیک ایسډ ورته هم وایي. ټیک شو، نو سورسز آف ویټامین سی سری زموږ سره سټرس فوډ لایک لیمن، اورنج چې کوم کې سرخی والا سټرس فروٹ مطلب سرخی والا فروٹ چې کومي مطلب نیمبو یا داسې زموږ سره اورنج شو. نو دا او بل سورس سری ملک، اونین، سکن آف پوټیټو کم د الو دا پوستکی چې پټ چې دیتا. نو دا زموږ سره سورسز آف ویټامین سی دي. اوس زموږ سره فنکشن آف دی ویټامین سی سره نو یو دی هایدروکسیلیشن ریاکشن از ان دی کولاجین ریکوائرड ویټامین سی. ټیک شو، چې کله هایدروکسیلیشن ایډیشن آف هایدروجن کیږي په کولاجین کې د کولاجین د جوړېدو لپاره، نو هغې لپاره د څه ضرورت دی؟ د ویټامین سی ضرورت دی. It is required in degradation of the tyrosine. Tyrosine enzyme دی، یو پروټین دی. نو د دې د ماتېدو لپاره د څه ضرورت دی؟ ویټامین سی. یو زموږ سره په هایدروکسیلیشن آف کولاجین کې مدد فنکشن دی. سیکنډ فنکشن یې څه دی؟ ډیګریډیشن آف ټایروسین دی. تھرڈ فنکشن څه دی؟ انوالو ان آیرن ابزاربشن. څه مطلب؟ چې کله د انټسټاین نه آیرن ابزارب کیږي نو په دې کې هم مدد کوي. بل فنکشن زموږ سره څه دی؟ انوالو ان اډرینالین سینتھیسس. اډرینالین چې کوم دی ما تاسو ته ویلو چې دا یو هارمون دی او دا سیکریټ کیږي د اډرینل ګلینډ نه، او اډرینل ګلینډ په کوم ځای کې وي؟ دا د کډنی د پاسه وي. نو د اډرینل ګلینډ نه چې کوم هارمون سیکریټ کیږي اډرینالین، د هغې په جوړېدو کې څوک مدد کوي؟ ویټامین سی. ټیک شو، بل زموږ سره څه دی؟ هیلپ ان د بایل ایسډ فارمیشن. څه مطلب؟ کم چې زموږ سره په باډي کې یو ارګن دی په جی آی ټي سسټم کې به راشي، هغې ته څه وایي؟ ګال بلیډر دی. دغې ګال بلیډر نه څه سیکریټ کیږي؟ سیکریشن مطلب هغې نه چې څه سیکریټ کیږي هغې ته بایل وایي. نو دا بایل فارمیشن کې څوک مدد کوي؟ ویټامین سی. زموږ سره بل فنکشن د ویټامین سی سره ایکټ ایز اینټي آکسیډنټ. اینټي آکسیډنټ څه مطلب؟ چې کوم آکسیډنټ یا آئنز ریډیکل فری ریډیکلز پیدا شي، مطلب پازیټیو نیگیټیو چارجز په باډي کې پیدا شي، نو دا باډي لپاره هارمفول وي، باډي ته نقصان رسوي. نو د دې دا د باډي نه ختمول پکاري چې د دې د نقصان نه باډي بچ شي. نو دې کې څوک مدد کوي؟ ویټامین سی مدد کوي. بل زموږ سره څه دی؟ چې هیلپ ان د بون منرل میټابولیزم. ټیک شو، څه مطلب شو؟ ما تاسو ته ویلو چې په بون کې زموږ سره منرل اکیومولیټ کیږي، نو دا اکیومولیشن کې څوک مدد کوي؟ ویټامین سی. WBC rich in vitamin C are the important role in the immune. ټیک شو، زموږ سره څه مطلب شو؟ چې کله کم WBCs دي دا زموږ سره ریچ وي په ویټامین سی کې. صحیح شو. WBCs چې دی وایټ بلډ سیل چې په باډي کې دي په دې کې ډېر څه دی؟ ویټامین سی دی. او دا ویټامین سی د وجې نه دا WBC چې دی دا څه چل کوي؟ باډي د هارمفول سبسټانس نه، بیکټیریا، وایرس، فنجای د دې نه بچ کوي. نو دا د څه د وجې دا فنکشن دی؟ دا د ویټامین سی د وجې نه دی. او لاست فنکشن زموږ سره د ویټامین سی سره هغه دی هیلپ ان دی RBC میچوریشن. کوم چې زموږ سره ریډ بلډ سیلز دي
د دې د میچور کېدو مطلب په لویدو کې او خپل کار کولو کې څوک مدد ورکوي؟ وټامین سی ورکوي. دا زموږ سره فنکشن آف دی وټامین سی.